خو دا علما چې تاسو ته نن خړکي ښکاري ګډوډ ښکاري زیات نه زیات دا دنیا که آباده وه 20 کاله پس له زیات نه 20 کاله پس له به موږ او تاسو ارمان کوو ارمان چې څوک یو وی چې قرآن یې ویلی وی خو بیا به دا قرآن څوک نشي ویلی دا اوس چې څه جوړ دي د یهودو او د نسواراو د تمامې دنیا د کافرانو یو پروګرام دا دې دپاره دی چې علم ختم علما ختم هسې کتعو بتعو د پټکو والا به وي د غټو پنډو والا به وي د غټو خېټو والا به وي خو داسې قرآن چې ستا آخرت پې سمیږي او ستا ته په دنیا کې زړه اطمینان وکړي چې واقع دا دین دی ته زه څه کوم داسې علما به بیا خوله وازه نه کړي انبار بابا او داغه ملګری که عوانو الله په ډېر ښه پوهېږي چې موږ په دې خوړ کې راتلو نو ما ته په ګاډي کې ځان دومره خیرجه ښکارېدو چې په دې علاقه کې به انبار بابا په ګاډي کې نه په خرم چا نه وی پرېښی او کېدای شي چې داسې ډول په هغې تېر شوی چې چربان به د کور نه وتو انبار بابا څه غلو یا د چا نه پټې لاندې کړی یا ډاکو خو که مجرم ګرځېدلی او د دې د وجې نه چې د الله کلام د الله بندګانو ته وی دا تاسو ته مولانا صاحب چې مخکې قصه وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په عزت دی الله زموږ سرونه هم قربان کړي داسې یو سړی تېر شوی دی چې د تمامې دنیا کافرانو پې سر چین کړی دی داسې سړی لا بل چا نه دی مسلمان خو پرېږده وه موږ او تاسو په یو متین یو موږ خو د هغه کلمه ویو هغه چې د هغه د سر دشمنان خلک وو نو هغه یې دا په دې قانع وو او دا یې منلې وه چې داسې یو پوره انسان دنیا نه دی لیدلی دومره د شفقت او د محبت نه ډک نوجوان او زلمی لا دنیا نه دی لیدلی او نه مور راوړی دی او نه پې د دنیا هوا لګېدلې ده خو هغه چې د مکې نه شړلی شو او غا تاسو کې به حاجین صاحبان نستی غار سور داسې غر دی او داسې غار دی چې ته به تا ته دا خپل مومندو دا غرونه چې دي دا به ته پکې د جنت باغچې ښکاره شي په هغې کې بزم شپه نه تېروي داسې شړ غرونه او نه پکې د اوبو څه درک لګي دا د مکې نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو او صحابه قسم خوري زما د الله په ذات قسمي چې ما ریخم هم په لاس کې راخستې هغه مې مسه کړي دي او مشک او عنبر هم ما بویه کړي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک دومره نرم چې هغه د ریخمو نه نرم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه ذاتي داسې خوشبویي روانه وه چې د دنیا مشک او عنبر هغې ته نه رسېده خو هغه سړی د دې قرآن د وجې نه چا په مکه کې مات نه کړو او د مکې نه په توره شپه باندې ووتو په شړ غر کې په شړ غار کې هغه درې شپې نار او نوا باندې تېرولې دا کومه قصه چې تاسو ته انبار بابا دا مخکې ده د هغې نه مخکې زه دا قصه ودرېږي په محمد رسول الله صلی وسلم باندې اوس چې مولانا صاحب د انبار بابا نوم یاد کړي یو ځل ماله ژړا راله ځکه ما کې داسې د ښځو طبیعت دی چې په یو شي د چا وس نه ورېږي بیا به ژاړې نو یو ځل ژړا راله خو دې ته دې مې زړه خوشحالي وکړه چې الحمدلله زموږ مشران اولئک آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع که انبار بابا د دې وطن نه شړلی شوی و دلته وهلی شوی و او دلته د مخلوق په شانته ډېره شوی و نو دا طریقه د محمد رسول الله هم وه الحمدلله چې زموږ د علماو حق پرستو هغه لار ده کومه لار چې د محمد رسول الله او تاسو کلیوال هم په دې خوشحاله شئ دا مو وایي چې موږ هغه به چېرته د بعضې بېحقه ناحقه او د باطله خلکو د وجې نه بعضې مشران سادهګانو هغې په لمسون کې راوستي وو کنه د هغې اولاد تاسو مې وایي الحمدلله دا دی په حق ځان قربانوئ دا یو معمولي داستان لږ مې ویل دویمه خبره مولانا صاحب ویل د دې علاقې نوم شمع نه ده شمعه ده ساده دا څه شمعه هغې ته وایي
چې خپل ځان سیزي خو تا بچ کوي د شپې په تیاره کې را روانې کمر ته هم دې پښه لګي د دیوال سره یې تندی لګي درس خورې شمې نه تیل بهیږي خپل ځان سیزي او تا ته رڼا ښیي تا ته لار ښیي تا ته سمه او جوړه معلوموي څنګه چې ستاسو انبار بابا ځان وسیزو د الله په کتاب باندې تاسو نوجوانان هم دا مه وایئ چې موږ امین یو که تاسو د دې علماو مرسته وکړه دا شمعه دا به د تمامې دنیا لپاره الله شمع ګرځوي زمونږ او ستاسو په انتظار په امریکا کې په لندن او یورپي ملکونو کې تمامه دنیا کې داسې انسانان شته چې هغه د دې تمه دي چې د الله توحید براته او د الله کتاب براته څوک ووایي ځان د غفلت خوب به پرېږدي نن د تمامې دنیا کافرانو نر او ښځو یو عزم کړی چې زه به په خپله دسیسه کې مسلمان راګیروم نو ای مسلمان نوجوانه ای د انبار پښتونه او ای تاسو خو هغه خلک یوئ چې ټوله مومند هم لاړه او باجوړ هم لاړې تاسو د باجوړ او د مومندو د ملا تیرې وئ انبارین او زما د خیال مطابق د باجوړینو نن پښتو تلې زه باجوړی یم او ستاسو نه ښکته مومندو نن پښتو تلې ده پښتو دې ته نه وایي چې خاطر یې پټې په 1 لاک روپۍ یو سړی اخلي ته یې زه په 6 اخلم دا څه پښتو ده او پښتو دې ته نه وایي چې د ګاونډي ښځې په 15,000 روپۍ جامه وکړه زه له 15,000 روپۍ جوړه کړم پښتو دې ته وایي چې دا زموږ او ستاسو خویندې که غافله د قرآن نه پاتې شوې دا سبا له په جهنم کې د دغه کافرو سره چې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې شړو هغه یې ځوروو د هغه کافرو سره به دې هم لغړې په جهنم کې پرېوځي دې ته پښتو یې د هغه کافرو د خوا نه خپله خور خپله لور خپل نوجوان او خپل سپینګیری بابا را بچ کول او سیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت نه رسول دا پښتو ده دوه خبرې درېیمه خبره زه مقرر ملا نه یم وګوره تقریر په چل ځلم زما 22 کاله په مدرسه کې طالبانو سره وشو الحمدلله او په دې انتهایی خوشحاله خو 22 کاله ما صرف د قرآن لپاره تعلیم سره تېر کړه مقرر نه یم او نه تقریر چل راځي په ساده او سیده پښتو کې خبره کوم او ان شاء الله الله به تاسو د هدایت او د خوشحالو سبب ګرځي درېیمه خبره دا زور داستانونه سړی د سیند په غاړه ناستو چا دې تپوس وکړو ویل څه کوې ویل خدای دې غر کا شمار مې کاوه هغه دې نه ګډوډ کړو چپې مې شمارلې چې تا راباندې غږ وکړه څه مې د ذهن نه لاړ هغه له په څټ کې نق ورکړو ویل دا تېرې پرېږده را روانې وشماره تیر به پرېږدو موږ او تاسو د انبار بابا په قبر کې هم نه څملو او د عبدالواحد مولي صاحب په قبر کې هم نه څملو د محمد طاهر مولي صاحب په قبر کې هم نه څملو دا قبرونه او دا ځمکه الله د مړو د ژوندو لپاره پیدا کړې ده انا جعلنا الارض کفاتا احیاء وامواتا الله وی دا ځمکه مې ستاسو د مړو د ژوندو لپاره کافي کړې ده ژوندي پرې ډبره ګرځي عمرت یې د لاندې پراته دي دا قبر او د دې ځمکې خېټه دا زما او ستاسو د ټولو ځای دی د دې په ژوند کې ارزي لتلی شي خو د مرګ نه پس د دې ځمکې نه لاندې بل هېڅ طرف ته نشته په ژوندی چې هوا ته به مخېږي جاز کې به ځي ونې ته به مخېږي ډېر ډانګونه خلکو والي وو تاسو یې ووایي خو د مرګ نه وروسته دا قبر او دا ځمکه زموږ او ستاسو قرارګاه ده دا زموږ او ستاسو مستقر دی دلته مو اوسېدل دي فلهذا ما او تاسو له څه پکار دي چې دې قبر له ورځو چې ایمان هم روغي او لارم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو باندې پوهه شوي چې زه څه وایم پنجابي کې خو نه ملګي اچھا تیر پتیرا انبار بابا به الله بخله ان شاء الله زمون په الله باندې خو ګمان دي او دا تاسو مشران پښتانه که په یو مولای وار کم خو بل مولا ورته ویل چې دا مړه دا وابي شوی دی او دا پنځپیری شوی دی او دا خیرات نه مني او دا صدقات نه مني ته ساده امي سړی ته د دې څه خبره هغه ستاسو مشران به الله بخلي که نور څنګه لا اله الا الله ویلا او قبر ته لا اله الا الله سره تللی دی
او په قبر ته مسلمانانو درېدلي او دعا یې ولا